جنت د لس ډوله خلکو انتظار کوي. لومړی هغه کس چې د شپې پاڅېږي او د تهجد لمونځ وکړي. دویم هغه کس چې په ګرمۍ کې روژه نیسي. دریم هغه کس چې له امام سره په اول تکبیر کې ځان شریکوي. څلورم هغه کس چې د الله تعالی د عبادت کولو له امله لږ ویده کیږي. پنځم هغه کس چې همیشه رښتیا خبرې کوي. شپږم هغه کس چې دیني علم زده کوي او نورو ته یې رسوي. اووم هغه کس چې همیشه په اوداسه سره ګرځي. اتم هغه کس چې هر وخت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. نم هغه کس چې له خپلې کورنۍ سره په شفقت او خوشحالۍ ژوند تېروي. لسم هغه کس چې وږي ته ډوډۍ، تږي ته اوبه او بربنډ ته کالي ورکوي. یا الله جل جلاله هر هغه څوک دغه بیان تر نورو ملګرو پورې ورسوي هغه هم په دې لسو کسانو کې شمار کړي. الله جل جلاله دې موږ ټول جنتیان کړي. الله امین.